هایکورټ خو ټیک ته اډر ورکړی دی خو د هایکورټ مني څوک نه کته چې کم خلک دی هغوی ځان له عدالت قایم کړی دی د غریب سړي تپوس څوک نشته دی که څوک د حق خبره کوي بس هغه ته وایي ته جیل ته ده چې کم سړی شوکې کوي ډاکې کوي بهر ملکونو تاسو وکتل د نواز شریف څنګه پروټوکولو ته میلاو شو د ټولو دنیا وکته چې په کومه طریقه تللی و ان تر دې چې د ښځې ډېډ باډي راولېږله او چې بیا راته نه په کوم پروټوکول کې راغی او کم عزت یې وله ورکړه او خان صاحب باندې د اوسه پورې 1 روپۍ کرپشن نه ثابت شوی دوی اوسه پورې ګړۍ کوله ګړۍ هم ختمه شوه بس یو ظلم یو زیاتی دی یو جبر دی او به د تحریک انصاف د پارټۍ سره روان دی انشاءالله که په جیل کې مې وټ پوله ورکړو د هغې غټه وجه دا ده چې هغه اوس د چیرمنشپ نه هغه یو عام سړی چې کوم دی منتخب کړ دغه زامن شته دغه ښځه شته الرډي دغه ورونه شته خوریونه شته ورونه نشته ساري خویندې شته خو هغه خپل خاندان نه چې کوم دی یو عام سړی ودرو دا دغه یو منشور دی چې غریب ته ریلیف میلاو شي او انشاءالله په دې ویژن باندې که په جیل کې که په هر ځای کې موږ به که دې په تخانو کې بند کړي انشاءالله دا عوام به دغسې کلک ولاړ دا ټول هسې یو ډکوسلي ولي د ځانه دوی څه څه ونه ویلې کوم شی ثابت شو ټول دروغ یاره د عمران خان دپاره هر څه ته تیار یي موږ چې نن کوم سخت یو زه دې وخت کې یو ځای کې لګیم چې د هغې نه وتل ماته ډېر سخت دي خو نن ما دې له ټیم هم ورکړو او انشاءالله که دې په تخانه کې هم بند کړي نو زما ټوله فیملي به عمران خان ته چې کوم دی وټ ورکوي لکه زمونږ څه ګناه ده چې دې مونږ ته روډ بند کړی مونږ جنګ لکه څه عذاب لیدو څه چل دی مونږ کې و د خر په شان برېتې وه او برېته باندې داسې کول وی واپس چې کني بیا مې ولیدې ګرځم در باندې دا پښتانه دي دا د دې انصاف دی عمران خان د مونږ د څه نه خوښ دی پارلمان هم ولې نه دی خوښ نواز شریف هم ولې نه دی خوښ دا نور هم ولې نه دي خوښه د دې څونه وښو شو د 40 کال نه سیوا وښو شو په امریکا کې چېرته دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم اخیستی دی دا دې ما ته ووایي دا مسلمانان همدا مولا دې راته ووایي تا اخیستی دی دا نوم چېرته په هغه جنرال اسمبلۍ کې تا داسې بیان کړی دی کوم ځای کې کړی ما ته وښایې چا داسې کړی د امریکې خلاف بیان یې کړی ما ته وښایه دا یو عمران خان دی یو لیډر دی داسې بلا پیدا کېږي په دنیا کې چې ټوله دنیا یې خوښوي دا یو عمران خان دی بل څوک یې نشته دا به یو دا پاکستان عمران خان جوړوي دا بل څوک نشي جوړولی عمران خان هم ښه ډېرې پیسې ورکوي عمران خان سبا ګوره پروټوکول ښه ډېري دومره پروټوکول به چې دومره به زرداري سره هم نه نواز شریف ته چا سره به هم نه خو کاغذي ته غاړه کېښود امریکې ته نو هغه غاړه نه دي مونږ هغې غلامي نه مني خو غلامي ومنله هر څه به ورسره ښه ډېري نو خبره دا کوي یو ځای کې بس صرف پوینټ دغلته کې ډېره جذبه خو دا سر به پکې ځي هم انشاءالله عمران خان سره یو او د مرګه پورې یو نیم بدن مړ دی نیم جمدی دی بیا هم عمران خان سره یو راولي دی نواز شریف ته راولي نواز شریف له سکوټ نه ورکوي عمران ووټ انشاءالله د عمران خان دی خو چې د چا اساسي بار دی د هغې ووټ دلته نشته د هغې ووټ دلته نشته عمران خان ګوره پناهګانې جوړې کړي دي غریبانانو دپاره یې هوټلې کولاو کړي دي هسپتالونه یې جوړ کړي دي عمران خان داسې یو کار نشته چې هغه نه دی کړی مدینه کا ریاست آواز بلند کړی دی په قومي مقدمه کې خبره ابسلوټ ناټي کړی دی د دې غریبانانو زړه دی د دې غریبانانو دن دی پوه شوې 71 سال چې به موږ دا کمال وشو تا ته پته ده ټي وي نه د هغې نه بعد عمران خان څه نه دي صحت کارډونه دې ټولو لري خو نن دا یې بند دي دغه شان هر یو خبره د عمران خان ځان موجلی شم هر څه کولی شم بچو پورې د خپل د عمران خان له نه کوم خپل ځان له کوم خپل عین له کوم خپلو بچو له کوم پوه شوې او ټولو له داسې پکار دي یاره نور به ګوته پټېږي پټ شوی دی ټولې دنیا ته پته چې دا ډیزلي دی هغه سره قرآن دی موږ منو امامان علیمان موږ منو ولې نه منو خو چې دغه شان عالم ته مني څنګه مني دې ټولې دنیا ته پته ده هغه ډیزلي هغه څه کړي نه دي او بله ورځ هغه څه وي عمران خان مهنګایي راوستې ده ټیک شو عمران خان راوسته و ته په ځای ودروه نو تا نه خو په تریبل مهنګایي لاړه تا وی دا یهودي دی ته لاړې د یهودیانو سره د ایجنټي او دغه وکړه معاهدې وکړې داسې وکړه نو د باجي رحمان څه یاد دله چې کوم خلک تلي هغه غلو نواز شریف غل دی 1 نمبر غل دی 3 پیرې د اقتدار باندې راغی دې اوخې خپل کنه موږ له څه کړي هسپتال جوړ کړي موږ له څه جوړ کړي زمونږ سکول نه صحیح کړي موږ له ګراونډونه راکړي زمونږ بچو له زمونږ د بچو دی هلته وګوره دا 14 تعلیم والا داسې ګرځي د الله بنده هغې د خپل حق نه میلاویږي نو نواز شریف زه څه یاد کړم پاتې شو زرداري مړه زرداري خو غونډه دی پرویز خټک 15 کاله به موږ تېر کړو
صوبې فنډ زمونږ میلاو شوی دی او دې ته له وخوړو ټول دغه شانتي ګډوډ دي پوه شوې که موږ خو بې تعلیمه یو دا د تعلیم والا خلک دي دا ټول دلته ولاړ دي پوه شوې په دې باندې نن سبا سړی پوهېږي دا کوم وزیر خزانه چې دغه چې 15 کاله په امریکا کې کېنولی و او اسحاقدار هلته کېنولی او بیا راوستو که نه او بیا ولې دلته د 15 کالو تنخواګانې مو ورکړلې او هغه هم لاړې او دا هم لاړې واپس هم لاړې او څه په پته یې پوهېږو نو بس پابندي ده وایي چې یاره بس مه راځئ او دا چل دی او دا دی واغه دی زمونږ پولیس موږ ته ولاړ دي زمونږ پولیس په موږ باندې بدمعاشي کوي او ډنډر علي زمونږ په ورته موږ پسې لګیا دي دا بل چې کوم ځای کې دا دماکه شوی و په دې ټانک کې چې شوی زما پکې خپل کلیواله یو ګاونډي پکې شهید شوی نه څوک و زما ورور نه و څوک و بل څوک نه و خو زما ورور و که نه بل څوک نه دی شهید شوی که نه نو دا پسې چې کې صحیح شو موږ د سا سره انشاءالله که عمران خان په جیل کې هم به دا خلک وټ ورکوي او که عمران خان باري نو هم به ولې دا خلک وټ ورکوي خو دوی د الیکشن وکړي الیکشن ته کوم الیکشن خو به کوي که نه چې الیکشن ته موږ نه پرېږدي دوی الیکشن چا سره کوي الیکشن ته چا سره کوي الیکشن خو به دوی موږ سره کوي نو چې موږ الیکشن ته نه پرېږدو دوی الیکشن چا سره کوي بس بیا خو الیکشن ته ضرورت نشته چې کوم سړی خوښ دی یا دې وخېږي بس خبره ختمه که هغې نواز شریف راوستی او که زرداري راخېږي بس بیا دې دونه ګیمو ته څه ضرورت دی ډایرکټ دې وخېږي خبره ختمه مریم نواز ښه ده د هغه نه چې هغه راشي نو زه بیا به هم ورته ګورو لږ لږ خو به هم ښه کېږي مریم نواز صاحب نه چې دا ډالونه ما ته ښي په سټیټ باندې زه به خوشحاله نه یم عمران خان د ډالر شوقي نه دی که عمران خان د ډالر شوقي وی که نه اوس بیا ورسره خامخا دغه کړی دوی ورته لږ وکړو هغه د دې قوم دپاره د دې ملک دپاره د اسلام دپاره او یو بهترین توپ الله پاک موږ له رالېږلی